بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپو د دغه ویلاګ سره ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، زمانه نه د ویلاګ موضوع چې کومه ده په تحصیل تنګي کې د میر انتخابات د دغه میر انتخابات په 28 اپریل یعنی د اتوار پر ورځ باندې کیدونکي دي. د دې لپاره الیکشن کمیشن چې کوم دی استادان ته ډیوټي حواله کړي دي. باقاعده استادانو ته په زیم کالج کې ټریننګ کمیشنر پیشاور راغلی و الیکشن کمیشن نو د 400 الیکشن کمیشن چې کوم دی نو مشر هغه هم موجود او دغه استادانو ته میل او فیمیل ته چې کوم دی نو باقاعده ټریننګ ورکړي شو. هغوی ته ټول طریقه کار چې کوم دی نو هغه وښودی شو. دې سره سره ګرانو کتونکو دغه سیټ چې کوم دی نو فیاض علي سالار په دې باندې الیکشن کړو. هغه میر منتخب شو، خو بیا چې کوم جنرال الیکشن رالل نو په هغې کې هغه استعفا ورکړله او هغه صوبایي اسمبلۍ ته ځان رسول لپاره دغه سیټ خالي کړ. په هغه سیټ کې هغه ناکامه شو او دغه سیټ دغه شانتې خالي پاتې شو. یو وارې بیا هغه هم په دغه انتخاباتو کې د مزدور کسان پارټۍ د پلیټفارم نه برخه اخیستې ده. ګرانو کتونکو، په دې باندې به زه خپل نظر اچوم او زما نظر دی شاید چې ډېر خلک ورسره اتفاق نه کوي، خو په دغه انتخاباتو کې دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف نه حاجي فضل امین چې د ایم این اے او ایم پی اے ورته مکمل سپورټ حاصل دی او دا نن چې کوم دی نو د پارټۍ لخوا نوټیفیکیشن هم جاري شو چې زموږ د ټیکټ دا نماینده دی. و د هغې وجه چې د هغه مخالف چې کوم دی نواب مومن چې کوم دی نو هغه د پی ټي آی په باني ارکانو کې راځي او هغه هم ولاړ دی او هغه سره ارشاد چې د تحصیل تنګي د پی ټي آی سابقه صدر و هغه ورسره حمایت اعلان کړی د ورسره میا نصیر چې دې وخت کې په سوشل میډیا باندې د هغه ډېرې پریس کانفرنس راځي او هغه باقاعده په ایم پی او ایم این اے باندې بوختانونه او تورونه الزامونه چې کوم دی نو هغه لګوي. په دغه کې ولا ایم این اے د څو جوابونه هم ورکړي دي. نو دې وخت کې د ایم این اے او ایم پی اے د هغه ته سپورټ حاصل دی. دې سره د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم د دې نه مخکې امیدوار په صوبایي اسمبلۍ کې و نو هغه ګل باچا و د هغه ورواره چې کوم دی پرمانلي هم دغه دنګل ته رادنګلي دی او هغه ته ټیکټ چې کوم دی د عوامي نیشنل پارټۍ لخوا ورکړی شوی دی. خو زه دلته دا ویلی شم چې د عوامي نیشنل پارټۍ د مشرانو لخوا یا د تنظیم لخوا هغه شانتې سرګرمۍ د دغه خپل کینډیډیټ سره په نظر نه راځي، خو دغه کینډیډیټ دغه خاندان د هغې ملګرو چې کوم دی نو خپل سرګرمۍ ښه برپور جاري ساتلی دی او کمپین یې ښه تیز جاري ساتلی دی. دې سره سره ګرانو کتونکو خو زه ذکر وکړم فیاض علي سالار چې د مزدور کسان پارټۍ امیدوار دی نو هغه په خپله سیمه کې د وخت کې په شمالي اشنغر کې خپل کمپین چې کوم دی نو تیز ساتلی دی. مهمه خبره ده چې د جمعیت علما اسلام کینډیډیټ هارون خان ته ټیکټ ورکړی شوی دی، خو دغه امیدوار سره د جمعیت علما اسلام د علماو لخوا هغه شانتې د برابرۍ په بنیاد باندې کمپین په نظر نه راځي، په عوامو کې هغه شانتې نه راځي. اگر چې صاحبزاده پیر مفتی ګورلي شاه د هغه دپاره خپلې خلې ځلې جاري ساتلی دي. خو دې وخت کې چې زه څه وینم زما د خبرو سره څوک اتفاق کوي یا نه کوي، خو ملګرتیا ورسره د پارټۍ لخوا هغه شانتې په نظر نه راځي چې کومه په نظر ده. دلته کې بل مضبوط امیدوار چې کوم دی هغه د قومي وطن پارټۍ حاجي محمد ابراهیم مومن چې یو ځوان دی او دې میدان ته رادنګلي دي او هغه ته خو د قومي وطن پارټۍ د مرکزي چیرمن آفتاب احمد خان شیرپو لخوا پوره سپورټ حاصل دی. نو دغه شانتې سکندر حیات خان شیرپو چې صوبایي صدر دی هغه هم ځای په ځای کار د میټینګونه کوي او د خپلو کارکنانو سره ملاویږي. خو هغې کې مهم چې کوم دی حاجي وحدت خان چې هغه په تنګي سیمه کې یو ډېر سماجي قوت لري او دغه شانتي سیاسي قوت هم لري او دې وخت کې د دغه اخترآباد ویلیج کونسل نه چې کوم دی نو وایس چیرمن هم دی، نو د هغه ورته ډېر برپور سپورټ حاصل دی او هغه خپل ستړې ډېرې توندې ساتلي دي. دې سره یحیی جان مومن چې د شمالي اشنغر کې کوم د هغې امیدوارو سابقه د صوبایي اسمبلۍ نو هغه هم خپل ستړې جاري ساتلي. نو هغه وخت هغه مضبوط
نماینده چې کوم دی نو د قومي وطن پارټۍ دې وخت حاجي وحدت خان په زیم وخت ذاکر الله زیم چې کوم دی نو هغه ورسره لګیا دی او شیرپو خو د شیرپو ابایي کلی دی نو د هغه انحصار زیاتره په زیم یونین کونسل په شیرپو یونین کونسل باندې دی او په شیرپو او په زیم کې هغه ته ډېر بھرپور سپورټ حاصل دی نو دې وخت کې په دې سیمه کې چې کومه مقابله کانټېداره په نظر راځي نو هغه د فضل مومن چې هغه د حکومتي ګوند کس دی او د ابراهیم مومن چې کوم دی نو د دوی کانټېداره مقابله راځي په هغه علاقه کې چې کوم دی نو د پرمانلي او د فیاض علي سالار چې کوم دی نو مقابله په نظر راځي خو نواب مومن چې کوم دی هغه هم دې مقابله کې اپسټ ورکولی شي د هغه باره کې هم داسې قبل از وخت ویلی نشو ځکه چې دې وخت کې هغه سره خو د ارشاد سپورټ دی یا د میا نصیر دی یا د هغوی کومې پریس کانفرنس راځي خو الیکشن کې دا بلدیاتي ضمني انتخابات دي موږ ځکه دې نشو ویلی چې هغه مضبوط دی دا مضبوط دی دا مضبوط دی موږ کمپین ته ګورو چې کمپین دې وخت کې د فضل امین زه وینم یا د ابراهیم مومن وینم ابراهیم مومن سره حاجي وحدت خان ستړي وینم یا هلته کې چې غني دی نو دا هغه ګنډيري علاقې څخه چې کوم دی نو هغه خو په هغې باندې یو غم راغلی دی او الله پاک دې هغوی له صبر ورکړي چې ځوان زلمې رورې سابقه تحصیل ممبر د زړه د دورې راتلو وروسته چې کوم دی نو هغه وفات شوی دی د هغې دپاره خپل هم دعاګو یو چې الله دې د خاندان ته صبر ورکړي او تاسو نه اپیل کوو نو هلته کې هغه ستړي دي خو دلته یحیایان مومن چې کوم دی د هغه وجود هم نشي دغه کولی خو دې کې زیاتره انحصار چې کوم دی هغه په مومن قام دی او مومن قام دی وخت کې ډېر زیات تقسیم دی په حاجي فضل امین مومن نواب مومن سالار فیاض علي مومن دغه شانتې ابراهیم مومن دې وخت چې کوم دی نو هارون خان دی خورشید خان زوی دی د جمعیت علما اسلام کارکون دی ورسره چې کوم دی د پیپل پارټۍ دې وخت کې د قومي وطن پارټۍ نه په خال کې تللی سردار عالم چې کوم دی نو هغه هم په تنګي په دغه علاقه کې چې کوم دی نو خپل ښه کمپین جاري ساتلی دی هغوی ته د میجر ظفر اعظم ننګیال اعظم نعیم خان عمرزی د هغوی چې کوم دی نو سپورټ حاصل دی خو د میډیا کوریج یا هغه شانتې جلسې یا ما ونه لیدې ما خو لیدلی دي نو ما د دې دوو کانډیډیټو لیدلی دي نو ځکه په دې دوو باندې خبرې کومه نور به تاسو ته پته لګي چې دننه په علاقو کې څه دي هغه ابراهیم مومن چې خپل کمپین ډېر تیز چلی او فضل امین چې کوم دی نو هغه په ارام نه دي ناست نو زه د دې دوو په کمپین چې کوم دی نو ما کتلي دي بل په عوامو کې دي یو په تنظیم کې یو په عوامو کې عوامو کې خبره کېږي یا د فیسبوک چې څونه سروې وینو د دې مقابله راځي هلته کې د حکومتي ګوند کس دی نو د هغې باره کې قبل از وخت څه نشي ویلی ځکه چې د یو خو ورسره مشینري وي بل د یوې نه ام پی ای چې کوم دی نو هغه سپورټ هم حاصل دی او دې خواته چې کوم دی نو تحصیل تنګي کې د قومي وطن پارټۍ د وجود نه هیڅوک انکار نشي کولی د آفتاب احمد خان شیرپو د شان و شوکت کارکردګۍ ترقۍ نه هم څوک انکار نشي کولی یا راتلونکي سیلاب چې کوم راغلی و په دې کې دغه پښتو سارسنګ ایسوګي میولي داسې مزاړیر یونین کونسل دلدار ګړی دې ته کوم نقصان چې به کېده هغه نقصان ونه شو نو په دغې هکله باندې ابراهیم مومن ته زیاتره دغه علاقې خلکو ډېر زیات سپورټ ورکړی دی او ملاتړ اعلان یې ورسره کړی دی او کلکه ملګرتیا یې کړې ده چې موږ به په دې باندې به طور ګفټ چې کوم د سکندر شیرپو الله تعالی اوټ ورکوو ګرانو کتونکو په دې باندې وختن په وختن باندې خبرې اترې کوو سبا ورځ ده پکې بیا هم پې خبرې کوو تاسو خپل هم رایه راکړئ چې کمپین روان دی په دې کې کمنټس کې تصویرونه شیر کړئ ځکه چې زه د چا داسې کمپین نه وینم یا پکې انټرسټ نه دي دغه خلکه چې لکه دې وخت کې ما وکتل چې د جمعیت علما اسلام او د عوامي نشنل پارټۍ د مشرانو لخوا چې کوم دی نو خپل کانډیډیټ ته سپورټ نشته زه چې څه وینم نو خو چارې سپورټ یې وي نو دلته کې کمنټس کې ورکړئ چې د کومو مشرانو ولا کارنر میټینګونه کړي دي یا چېرته تللي دي یا چا نه ووټ غوښتلی دی یا داسې کلي په کلي چې کوم دی هغوی کمپین کړی دی اگر چې دغه امیدواران خپلو کې ښه لګیا دي او خپل کار چې کوم دی نو هغه جاري ساتلی دغه نه موږ انکار نه کوو ګل باچا سره د خاندانه او ورسره چې کوم دی نو د شمالي اشنغر د ملګرو چې هغې کې به د رشید هم ذکر کوو پی سیب سابقه ضلعي صدر پاتې دی نو هغه خلک چې کوم دی نو پوره مرستې او کومک کوي خو ما ته چې دوه کم ښکاري نو هغه د قومي وطن پارټۍ تحریک انصاف چې کوم دی نو دې وخت کې
سرګرمۍ ډېرې تیز راځي. الله دې کړي چې دغه الیکشن په پرامنه توګه باندې وشي. زما به ټولو خلکو ته خواست وي چې اوټ له روزئ، اوټ واچوئ، داسې کینډیډیټ، داسې پارټي چې ستاسو په ترقۍ کې کردار ادا کوي، کردار ادا کړی وي، هغوی مرسته بالکل وکړئ. اوټ ضرور اچول دي او په پرامنه توګه باندې روزئ. پولیس سره تعاون وکړئ. دغه کم ډیوټۍ له چې دا کم سټاف ځي نو دوی ته هم زما دا خواست وي لکه دا ډیوټي هم چې کومه جهاد نه کمه نه ده، دا کم چې د الیکشن ډیوټي کوي په پولیس سټیشن کې جنګ جګړه هم راتلی شي، دغه پریزایډینګ ته دوی ته چې کوم دی نو نقصان وختن په وختن رسېدل هم د رسي، نو دوی هم د ښه په ایماندارۍ سره خپل کار چې کوم دی نو ترسره کړي. اگر چې نن سبا په سکولونو کې زیاتره په کالجونو کې د پاټو تقریرونه ډېر زیات کیږي، د پاټو ښودنې پکې ډېر زیاتې کیږي او دغه سیاست دننه شروع دی. خو دې وخت کې د عوامي نشل پارټۍ زما یو خبره چې مخکې به د پیسب تنظیمونو خو څو کلونه راسې هغه پیسب تنظیمونه چې دوی ختم کړي دي نو د دوی هغه شانتې د کالجونو یا هغه احتجاجونو یا هغه جلوس مخکې به دا ډېر زیات و چې په 400 کې سنګینو، شهریارو، نوید ګیګیاني و نو دوی به ډېر تیز کار کوو. نو داسې زما یو مشوره ده ورته چې چېرې دوی بیا دغه خپل تنظیمونه فعال کړي نو د دوی به چې کوم دی نو نور هم ډېر زیات په سیاسي دغه کې ان شي. نو زما خلکو ته دغه اپیل دی چې په ووټونو چا سره جګړې مه کوئ. د ووټ څومره احترام کیږي دا تاسو ته په تیر الیکشن کې پته ولګېدله. ووټ چا ته اچولی دی، چا ته تللی دی. ووټ کو عزت دو دغه نارې ته څونه عملي چې کوم دغه کیږي. دا سیاسي خلکه په خپلو کې یو دي، مو ته ولې جګړې کوو، مو ته یو بل ولې کنځو، مو ته یو بل سره ولې طرفګنۍ کوو، بدي راولو. چا ته هم چې ووټ اچوئ روزئ، ووټ واچوئ او ګول میل کې واپس لاړ شئ نو ډېره ښه به وي. الله دې کړي چې دغه الیکشن په پرامنه توګه باندې وشي او الله دې کړي چې هغه کس مخې ته راشي چې د زړه زور یې زیات وي، ځکه چې د بلدیاتي انتخاباتو کې دا د زړه زور والا چې کوم دی نو برخه اخلي او هغوی له موقع ورکول دي چې هغه منډه وایي، هغه کیني نه. نور کینډیډیټ چې څونه ولاړ دي ښه مالدار دي، ښه مالدار دي، خو پته نه لګي د میډیا نه لرې دي، موږ ته خو پکې چا سې توجه هغه شانتې ونه کړله، خو هغه شانتې یا پکې انټرسټ نه دي یا هغه شانتې دلچسپۍ نشته دی. نو خو هر یو مخې ته راشي نو په کار ده چې تنګي کې کومه پسماندګي ده چې دا ختمه کړي. تنګي چې کوم دی نو دی هغه شانتې ترقي ونه کړه، ټیمه یې په خپلو خپو باندې ودرئ. نو سبا به انشاءالله بیا خبرې اترې کوو چې د دې ویلاګ نه پس کومې خبرې مخې ته راځي، د ستاسو کوم سوالونه هغه په هغه ویلاګ کې ږدو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.